تاسو ته ما یو څه قصه اورئ حدیث کې خو نه کتلې او رساله کې نه کتلې و نوح علیہ السلام کله چې پسونو کاله تبلیغ کو خلکو خبره ونه منله نو انتظار وکړو چې دا پیړۍ به ختم شي بل پیړۍ به راشي کېدای شي هغه پکې انسانان جو بل پیړۍ به راغله نو هغه هم ختم شو نو بل پیړۍ به راغله په دې کې 9 کاله وواته لیکن نتیجه برابر نشوه نوح علیہ السلام د خیرو د پاره لاسونه تذکر خیرو د پاره رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله د زمکه په سر د دې کافر یو کور پرې نګدي یو کور یو کس پرې نګدي يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا یا الله ما په تجربه وکړه د دې چې پیدا کیږي هغه گمراهي چې پیدا کیږي هغه گمراهي سم سړی په دې کې چلته پیدا نشو یا الله یو کور ورلا پرېګ نګدي یو فرد ورلا پرېګ نګدي ټول تباہ کا الله پاک حضرت نوح علیہ السلام دعا قبول کړه طوفان راغی سیلاب راغی کورونه هم لاړل سړی هم لاړل انسانان هم لاړل د منځه ملک صفا شو نو د ملک صفائی نه رسو الله پاک حضرت نوح علیہ السلام ته ارشاد فرمایلو چې د خور لوخي جوړ کا پوخابه دا مټکی دا د خوراک برتنې دا ټول هر څه بل خور نو لوخي جوړ کا سټیل او سلور او دا شنه ورسره راوتی بیتل نوح علیہ السلام بلا شی لوخي جوړ کا بیا د لوخي پجور توای پختو کې دا پخې په فجا کې اور باندې پخې کو تیار شو دا څه خسته لوخي نو برنه حکم دار راغی چې یو ډانګ راواخله لخت راواخله لول دا ټول لوخي مات کا دا پلو دا مات کا یو پکې پرې نه دی ټول مات کا نوح علیہ السلام الله حکم لول راواغستو پلو شروع شو نو لوخي د پلو مات کړ لیکن لکه دا خبره راغله چې یاره ما په دې باندې خو ډیر مهنت کړې دا ما په ډیر مهنت جوړ کړی دونه خسته لوخي نه جوړ کړی په ډیر مهنت سره الله ما ته وای دا ټول مات کا الله خود زړونو پر راز باندې تزړونو په خبرو باندې عالم دی علیم بذات الصدور الله پاک ورته ارشاد فرمایل اے نوح خلقته بيدي دا انسانان ما په خپل لاسونو پیدا کړی څنګه چې دا لوخي په خپل لاسونو جوړ کړی خلقته بيدي دا انسانان ما په خپل لاسونو باندې جوړ کړی او څنګه می جوړ کړی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بهترین شکل سره جوړ کړی بهترین صورت سره جوړ کړی تا ما ته لاسونه په تکړه او جړا دی او فریاد دی وکړو لا تزر على الارض من الكافرين ديارا یا الله یو کور پکې پرې نه دی یا الله یو سره پکې پرې نه دی نن ته خپل د خور په لوخو باندې سونه خپکیږي خلقته بيدي دا ما خپل لاسونه جوړ کړی او فی احسن تقویم بهترین شکل کې می جوړ کړی په دوستانو حدیث کې نبی علیہ السلام دا ارشاد فرمایي الخلق عیال الله دا ټول مخلوق انسانان دي پیریان دي نو زناور دي څومره حیوانات دي دا ټول الخلق عیال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عيال الله تعالی سره وخت چې داغه کوم به سره حواله کوي بخاری شریف روایت ده یو زناکار بدکردار زنانا پلار تیرې دلا تګی شو نو کوی د پوزش په وبې وسکلی ویني وبراو وستي وېسکلی نو یې قتل چې یو سپه په خټو باندې لګیا ده نو پته ورته ولګی چې دا هم زما شانتی تګی دی نو خپل لوپټه یا د خپل موزي سره وټه کراو باغې کې وبراو وستي هغه سپیته واچولې هغه سپي وبوسکلی غفر الله لها الله دا زنانه مغفرت احب الخلق الى الله من احسن الى عياله سپید الله یو مخلوق ته چې د سپي خیال وساتو الله دا غي مغفرت کو ما تا د یو انسان خیال ساتو الله به زماستا مغفرت نه کوي الله پاک دا خوخی چې انسانان د خپل غم درد دک د یو بل سره شیر کی یو بل سره تقسیم کی حدیث کې راځي قیامت پر الله پاک خپل یو بنده راوغاړي زما بندا عذاب بیمار شوم تا زما تاسو نو کړه ته زما عیادت لنه راغله بنده به وی الله ته پروردگار الله تسنه بیمار شي ته د بیماری نه پاکي الله ارشاد فرمای زما پلانې بنده بیمار شو کته داغه تاسو لته وي تا بزالته مونږ لوي زبر مونږ لوي فرمای زما بنده زوګه وما
تا مال خوراک را نه کو روټي دی را نه کړه ای الله ته خو پاکي د خوراک نه ته خو د خوراک نه پاکي تا ته د خوراک څه ضرورت ته پتا خو لوګ ناراضي الله بشاد فرمای زما پلانې بنده وګیو کتا پاغه خورولې نو ما به دا سبب درکړې دا د سیواله کچ مال دی را کړی زما پلانې بنده تګیو کتا پاغه وبس کولې دا د سیواله کچ مال دی را کړی الخلق عيال الله دا د الله حکم بلا الله فرمایي ک زما یو بنده بیمار پور سي لته لار شي دا د سیده لکه مال چي راشي زما په یو بنده باندې ته خوراک سکاکو کی دا د سیده شي ته مال راکې الله د خپل مخلوق سره محبت ته او څوک چې د الله د مخلوق سره مینه ساتي محبت ساتي الله پاک دا سره محبت ساتي یو انګريز ناول لیکلی دا قصه لیکلی دا فرضي قصه ناول یې ټول فرضي دي کی حقیقت نه نو هغه انګريز لیکلی دي چې د دې ټکنالوژي او د ساينس په ډیره لویه ترقی وشي او هغه وخت نن هغه کوم وخت لیکلی هغه وخت بشاید نن سبا غدي وې داسې زمانہ براشي روبوټ د انسان په شکل کې سمشینانی خبرې به انسانانو نه خسته کوي کارونه به انسانانو نه ښه کوي روبوټ ورته وایي نن سبا مطلب دی چې پاکستان کې خدای په بار دنیا کې موجود دي کارونه به کوي نه بنوي څه کار ورته وایي هغه کار به کوي خبرې به خسته کوي ستړي کېږي به نه خوب له نه ورځي نو قیامت پر ورځ به د دې هغه موجود چې چا دا روبوټ ایجاد کړی دی هغه به د قیامت پر ورځ پاسي دا ناول مطلب دی حقیقت به نشتی قیامت پر ورځ به پاسي الله پاک ته وایي الله تا چې کوم خپل دا بندګان پیدا کړی دي دا انسانان د دین خو ما خشه ایجاد کړی دی د دین ما خشه ایجاد کړی دی دا سي ماشين دی هر کار کوي هر طرف ته چې څه ورته وایي هغه کوي کوم خبر ورته کوي هغه مني نو الله پاک ورته وایي تخپل هغه ماشينان را حاضر کړه روبوټ را حاضر کا نو بدري ماشينان براشي روان دی نو الله پاک په خپل فضل سره قدرت سره هغه یو ماشين خراب کی پرزه به پکې ماته شي او به ودرېږي انور بروان په خپل کار شاته نه ګوري چې دا پکې نو بیا به الله پاک یو دوه درې انسانان را پیدا کی موجود به کی یا هو خپل کار کوي روان دی نو یو سړي په ګډه بدل راشي یو سړي په ګډه باندې با دړ راشي نو دا د نور چې دي دا ورته کینی څوک ول خپل مالش کوي څوک ول په ګډه مالش کوي څوک ول سر مالش کوي نو دا په تکلیف کې نو د دې ملګرو بسترګو کې به وښ کی راشي او د سترګو نه به وښ کی ورانګي نو الله پاک هغه سړي ته وګوره کنه ستا ماشينانو وګوره زما ماشينانو وګوره ستا خو یو خراب شو په مخه لاړ او زما دې ته وګوره چې دا یو خراب شو دا ته کې ناستم